والسلام على صفوة رسله وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ وافر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. درود الشريف وای: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز علماء کرام، فاضلان و فاضلات و حفاظ کرام، عام و مسلمانان ورونو، دا زمونږ استاسو خوش نصیبی ده په داسې یو مجلس کې چې هغه د قرآن مجید د ختم تقریب دی، د مشکات شریف ختم، د بخاری شریف ختم. داسې مجالسو کې دعاګانې قبلیږي. یقینا تاسو ډېر وخت نه ناست یئ، خو داسې ناست دی دا د الله تعالی نه غوښتل پکاري چې داسې دی الله بار بار زموږ او ستاسو نصیب کړي. ځکه دې کې د انبیاء کرامو هغه د میراث ذکر کیږي. دا علم دین دا د انبیاء کرامو میراث دی. نو چې کوم ځای کې میراث نبوي تقسیمیږي، هغه مجلس واقعتاً ډېر قیمتي مجلس. داسې مجالسو کې شرکت هم نصیب غواړي. د بخاری شریف د ختم په سلسله کې زموږ د حضرات علما دی دا خبره کوي چې بخاری شریف ابتدا کې انما الاعمال بالنیات ذکر شوی دی، او په آخر کې حدیث پاک د وزن اعمال ذکر شوی: ونضع الموازین القسط لیوم القیامه. نو بیا د عالمان وایي چې دې کې مناسبت دی، ابتدا کې نیت او په آخر کې بیا وزن، یعنی نیکی دا به اله وزنداری چې دې کې نیت د الله جل شانه د رضای. نو ځکه ما دا عرض وکړو چې داسې مجالسو کې د الله پاک نه سوال پکاري او په دې نیت راتلل پکاري چې دغه ناسته الله تعالی زمونږ په آخرت کې پکار کړي او زمونږ د نجات ذریعه الله تعالی وګرځي. علم ته الله تعالی څومره عزت ورکړی دی. انبیاء علیهم السلام دا منتخب شده مخلوق دی. قرآن مجید کې چې د پیغمبرانو ذکر راغلی دی نو اکثر په حواله د علم باندې راغلی دی. د آدم علیه السلام بیان چې الله تعالی کوي نو فرمایي: وعلم آدم الاسماء كلها. د آدم علیه السلام ذکر ورسره د علم بیان. د یوسف علیه السلام بیان چې راغلی دی نو هغه د الله تعالی دربار کې عرض کوي: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. دا علمتني دا ټکینا هغه د علم هغه فضیلت معلوم شو. داسې حضرت داود علیه السلام دا هغه په باره کې الله فرمایي: وعلمناه صنعة لبوس لكم. هل تکم دا علم بیان دے
د سلیمان علیہ السلام تذکرہ چې کیږي هغه ته الله تعالی ډېر نعمتونه ورکړي او د دنیا بادشاہي ورته ورکړې وه هغه فرمایي علمنا منطق الطیر واوتینا من كل شيء هر شی راته وایي الله تعالی را کړی دی لویه بادشاهي راته خدای را کړې خو د هغې نه مخکې وایي علمنا منطق الطیر د حضرت خضر علیه السلام بیان چې راځي وعلمناه من لدنا علما د نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دا غي تذکرہ چې الله تعالی کوي وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما او تفرمای وقل رب زدني علما او دا غي مبارک فرمای يعلمهم الكتاب والحکمة ويزكيهم دا علم بیان بار بار راځي د هر پیغمبر سره د علم تذکره کیږي معلومه ده شو چې علم د خدای ډیر خوښ دی او علم صفت د الله تعالی دی چې مونږ وایو الله عالم دی والله اعلم نو چې یو انسان ته د علم هغه نسبت نصیب شي او هغه تعلق الله تعالی د پیدا کی د علم دین سره دا د الله څومره لوی احسان دی او دا دغه مدرسو څومره لوی برکت دی چې عام انساني او داغه د قرآن پاک سره دا حدیث مصطفی صلی الله علیه وسلم سره داسې تعلق جوړ شي چې هغه بیا د نورو خلکو د دین سره د تعلق جوړولو ذریعه وګرځي او داسې دا سلسله د خیر بیا روانه وي د حضرت مولانا عبدالمتین صاحب دی د خپل والد صاحب مولانا عبدالعزیز صاحب رحمت الله علیه زمونږ د والد صاحب رحمت الله علیه د نورو شیوخونه چې کوم څه زده کړي کوشش یې دا دی چې هغه د نورو خلکو ته منتقل شي هغه امانت دینی چې مونږ ته کوم را رسېدلی دی چې هغه مونږ نورو خلکو ته منتقل کو او په دې طریقه هغه سلسله د خیر او د فیض دا جاری وي نو مسلمانانو ورونو دینی مجالسو کې شرکت دا د الله جل شانه په لوی فضل باندې کېږي دا د الله کرم دی په مونږ او تاسو باندې او بیا د علم دین د هغې د فضیلت اندازه د سړی د دینه مو لګوي چې د دواړو جهانو سردار مبارک ته الله پاک فرمایي چې ته داسې وایه چې رب زدنی علما ای زما رب زما په علم کې اضافه وکې خدای زما علم زیات کې او د زیاتوالي سوال چې مونږ او تاسو کله کوو نو څوک د اولاد د زیاتوالي سوال کوي څوک به د دولت د زیاتوالی سوال کوي څوک به په یو شي کې اضافه غواړي څوک په بل څه کې خو الله تعالی د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم د پاره څه شی خوښ کړی دی علم یې ورته خوښ کړی او ورته فرمایي ته داسې وایه چې رب زدني علما زما رب زما په علم کې اضافه وکړي نو د دې علم هغه فضیلت او هغه تعلق هغې ته انسان حیران پاتې شي چې دا دومره عزت الله تعالی دې له ورکړی دی قرآن مجید کې د میږي بیانم راغلی دی قالت نملة یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنوده وهم لا یشعرون نو شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه دغه ځای کې فرمایي وی ګوره یو میږي نورو میږو ته ووایي چې تاسو د سړو ته او غارونو ته وردن نشئ سلیمان علیه السلام او د هغه لښکر را روان دی هغوی ته به اندازه نی او تاسو به د خپو لاندې شوي یئ وهم لا یشعرون ای ته خو به دا پته نه لګي په دې دومره لوی لښکر او دومره هجوم کې وی دا خبره د خدای په خوښه شوې ده د میږي هغه خبره وی هغې په قرآن شریف کې ذکر کا نو دی میږي دی خبره کې څه کمال دی وی دا د علم خبره ده دا علمي نکته دی بیان کړې ده کومه نکته ده په دې کې د میږي په خبره کې کوم علم دی وی ګورئ تاسو میږي نورو میږو ته وی چې یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم
لا يحطمنكم سلیمان وجنوده وهم لا يشعرون. د خپل غارونو ته وردن نشئ. سلیمان علیہ السلام او دا غل اخکاری تاسو چاته د خپل لاندې نه کی او هغه ته پته نی قصدن عمدن خو هغه داسې نه کوي خو چې لوی لخر را رواني بلا مخلوق را رواني او دوړي الوزي او خوري او چتيږي الله دې پس مکه باندې میګي رواني د لخر خلکو ته بیا څه پته لګي نو میګي به د خپل لاندې کیږي. نو تاسو دې خبره ته خیال وکئ چې شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه فرمایي وې دې میګي دا خبر وکا چې دا پیغمبر د زمانه چې چا د خپل پیغمبر تربیت حاصل کړي چاته د پیغمبر صحبت نصیب شوی چاته د پیغمبر مبارک هغه فیض نصیب شوی وي وی هغه د الله تعالی مخلوق ته قصدن نقصان نه رسي وهم لا يشعرون. سلیمان علیہ السلام او لخر ته بدا پته نه چې لاندې پزمکه باندې میږي دي نو بیا با په بے خیاله کې تاسو دا غي د خپل لاندې راغلی یي. نو دا غي عقیده دا ده چې د پیغمبر شاګردان چی نو هغه څه کوي هغه میګو تم تکلیف نه ور کوي. و یو مسله ته مونږ ته معلومه شو چې بعض خلک داسې شته دي چې هغه زمونږ د مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو په باره کې دا وایي دی اهل بیتو ته نقصان ور کړی دی د پیغمبر علیه السلام د خاندان خلکو سره وایي زیاتې کړی دی. نو چې کم خلک دا خبره کوي په صحابه و اعتراض کوي شاه عبدالعزیز سے وایي د دې خلکو علم د میږي د علم نه کم دی ځکه میږي خو وی چې د پیغمبر تربیت یافته چی نو هغه چاته نقصان نه ور کوي میګو ته نقصان نه ور کوي. نو د دواړو جهانو د سردار مبارک چې کم تربیت یافته دي او شاګردان دي صحابه کرام دي هغه به اهل بیت له څنګه نقصان ور کوي. نو چې څوک د صحابه کرامو په شان کې د بے خبرې کوي دغه خلکو دا معلومات چې دي دا د میګي د معلوماتو نه ناقص دي او دا هغه خلکو علم د میګي د علم نه دا کم دی. هغه د وګوره یو علمی خبره وا نو که د میګي وخو الله تعالی په خپل عظیم الشان کلام قرآن مجید کې دا غي تذکرو فرمایله. بیا ګوره مونږ چې په دې دین باندې عمل کوو داسې موقع باندې ډېرې خبرې انسان ته رامخکې کېږي وخت تقاضا چې ده نو د هغې به خیال ساتو. یو صاحب د موسی ابن اسحاق قاضي عدالت ته راغله د باندې خپل ښځې دعوه کړې وه ښځې دعوه وکوي چې د خاوند ما ته مهر 100 تونې سونه مقرر کړی او اوس دی وایي چې هغه خو چاندي وه ما خو 100 تولې چاندي تا دپاره مقرر کړی دي په مهر کې نو د سرو زرو د سپینو زرو په قیمت کې څومره فرق وي. ښځه وایي چې دا سره زر دي 100 تولې او سړی وایي چې نه دا 100 تولې چاندي وه. خبر عدالت ته لاړه موسی ابن اسحاق قاضي ته هغې وی ګواهان راولئ تاسو نکاح چا تړلې ده ګواهان څوک دي د ښځې طرف نه د سړي د طرف نه ګواهان چې راله نو دعوه خو زنانه کړې ده نو د دې ګواهان هغې به ګواهي ورکوي نو هغه یو سړی وایي چې یاره زه خو به د دې ښځې په حق کې ګواهي ورکم چې او د دې مطالبه ټیک ده او دا چاندي نه و دا سونه وه خو اول دې دا زنانه ما ته خپل مخ څرګند کړي چې زه دا ووینم چې دا هماغه زنانه ده اوس که بدله ښځه وي نو زه به څنګه ویم چې او دا ده نو دا دې د خپل مخ ما ته څرګند کړي چې زه ووینم چې زه وپېژنم. نو چې دې ښځې کله د خپل مخ د دې نه هغه پردې د لرې کولو لږه غوندې داسې هغه اراده کدرې وکړو داسې لږې هغه کپړه لرې کولو نو اخوانه سړي اواز ورکړو خاوند وی چې پام کوه مخ به پردي سړي ته نه څرګندې خیر دې زه ستا هر قسم مطالبه منم که ته وایې چې 100 تونې سونه ده
نو زه به تاله 100 تولې سونه خیر دې درکم خو پردي سړي ته به مخ نه څرګندی دې سړي چې دا خبره وکړه هغه زنانه باندې مسر شو هغې وی چې ته په پرده باندې دومره خفه کېږې په بې پردګۍ باندې او دومره اهمیت دې له ورکې نو زه خو هم ستا نه په غیرت کې څه کمه نه یم زم د غیرتي پلار لور یم او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امتی ما او د دې پردې حکم خو مونږ ته الله تعالی را کړی دی نو بس زمام دا فیصله ده چې زه ستا نه دغه 100 تولې غواړم نه دا مې تا ته بخلی دی نو قاضي ورته وی چې بس بیا خو کیسه ختمه شوه چې سړی وایي زه ولې 100 تولې سونه ورکوم او ښځه وایي چې ما درته ټول بخلی دی بس جګړه ختمه ده ځئ په مخه موخه کور ته لاړ شئ نو د الله د قانون یو خبره د پردې یو حکم چې دا ښځه د پردي سړي ته مخ نه څرګندوي په دغه باندې چې عمل رالو هغه د مسله ورسره حل شوه نو که مونږ او تاسو په یو خبره باندې عمل وکړو نو ډېرې مسلې زموږ او ستاسو هغې سره حل کېږي او چې مونږ د دین تعلیماتو ته شا کړي وي نو بیا تاسو ګورئ د مسایلو انبار دی کله یو مسله او کله بله مسله او کله بله مسله او هر سړی غواړي وي ما ته د حق میلو شي حالان کې چې څوک خپل فرض ادا کړي نو د بل حق خامخا ادا کېږي خدا د خلکو خپل فرایض نه دي ادا کړي نو د خلکو هغه حقوق نه ادا کېږي اوس که پلار خپل فرض ادا کړي او د خپل بچی صحیح تربیت وکړي نو د هغه بچی چې کوم حق دی په دې پلار باندې هغه بادش یعنی هر کس چې خپل فرض وپیژني نو د نورو حقوق به ادا شي او زمونږ استاسو مشکل دا دی چې هر سړی وایي ماله د حق میلو شي او په ده باندې چې کوم فرض دی هغه خپل فرض نه ادا کوي نو هغه ذمهواری نه پیژني ذمهواری سر ته نه رسوي او د حقوقو هغه مطالبې هغه لګیا دي روانې دي نو که هر چا خپل ځان سم کو نو د سمېدو هغه امکان چې دی نو هغه شته دی یو حال دی یا یو میدان دی او په هغې کې ټول خلک لګیا دي او شور یې جوړ کړی یو وایي غلی شئ بل وایي چپ شئ هغه بل وایي شور مه کوئ هغه بل وایي تام شور جوړ کړی دی نو د دې نه به دا خبرې زیاتېږي او که هر یو کس دا خپلې شونډې بندې کې بل چاته دې نه وایي چې غلی شئ خو چې په خپله هر یو کس دا نه چې مشر ورته وایي چې غلی شئ خو بیا خبره ده خو چې هر یو کس خپلې شونډې بندې کې بس په هغه ځای کې به مکمله خاموشي شي نو چې هر یو کس په خپل دین باندې عمل کول را شروع کړي او دا احساس پیدا شي چې زما دا منځونه دې په وخت باندې وي زه دې همیشه تلاوت کوم زه دې پابندۍ سره درود شریف ویم زه دې استغفار شروع کوم یقیني خبره ده چې د ده په زړه کې به رڼا پیدا کېږي د ده په عملنامه کې به درونوالی راځي د قرآن شریف تلاوت سره به ده ته یو عجیبه اطمینان الله تعالی ورکړي نو مسلمانانو نو د مدرسو او د دینی ادارو دغه پیغامي چې موږ د خپل دین سره د خپل تعلق مضبوط کو زمونږ د ټولو مسلو حل هم دغه دی چې د الله تعالی طرف ته زمونږ توجه زیاته شي الله پاک ته زمونږ خیال ډیر شي دا بزرگان دا د تصوف خاوندان دا صوفیای کرام دی خلکو ته هم دغه وایي چې خدای ته خیال کوئ په ژبه باندې ذکر کوئ په زړه باندې ذکر کوئ خپل رب طرف ته تاسو متوجه اوسئ نو چې رب ته انسان متوجه د ده د لاس نه بیا بل چاته ضرر نه رسي دی به بل چاته بیا تکلیف ور نه کړي بل چاته به دی بیا کنده ونه کني دا خو د الله نه انسان غافل شي نو بس ځان ته نقصان ورکوي او بل هم نقصان ورکوي یو ولی د خدای په مجلس کې خبر وکړه وی چې زمونږ په کور کې منګکان ډیر دي او ډیر ته تنګ یو مرید ورته وایي چې سیوه پیشو به راولو بس دا مسله به حل شي نو هغه ولي د خدای ورته فرمایي چې نه نه پیشو مه راوله چې پیشو راولي خو منګکان به بیا ګاونډیانو کره لاړ شي اوس ورسره مونږ لږ ډېر عادت شوي یو او چې هغوی کره لاړ شي نو بیا به هغوی ته تکلیف جوړ شي نو ښه دا ده چې زمونږ دا ګاونډیان کم از کم د دې منګکانو نه بچ وي بس دغه ډېره ده وګوره د الله مخلوق چې الله ته د چا خیالي
دا الله جل شانه هغه مخلوق ته هغه د خیر رسي او د نقصان نه او د تکلیف نه بچ کوي. یو ولی الله سره یو میلمه ور سره دیرو دا شپې په وخت کې د کور مالک دی او میلمه دی او دواړه خبرې کوي. د کور په مالک باندې څه تکلیف رالو، طبیعت خراب شو، لږ ساعت پس هغه وفات هم شو. نو چې کومه ډیوه بلیده نو د میلمه هغه ډیوه مړه کا او د جیب یې پیسې راوویستې او څوک یې دکان ته ولېږلو، وی چې د بازار نه ډیوه راوړه. خلکو ورته ویل صیب دلته کې خو ډیوه مخکې نه بلیده. نو ده ورته وی هغه ما مړه کا. وی دا خو د ډیوې د مړه کولو وخت نه، اوس خو به خلک راځي، مړې شوې دی په کور کې. نو دې میلمه ورته وی دا ډیوه چې وه د دې مالک دغه سړی و او د ده په بچو کې یتیمان هم شته. نو په دې ډیوه کې د یتیمانو حق دی. نو د یتیم مال خوړل او د یتیم حق ضایع کول زمونږ دین مونږ ته دا تعلیم نه راکوي. نو ما ځکه خپلې پیسې یو سړي ته ورکړې چې بازار نه بله ډیوه راوړه، هغه به استعمال کو. دا فکر او دا احساس څنګه پیدا شي؟ دا چې د دې بنده خدای ته خیالي. نو ځکه دا بزرگان وایي هر وخت خدای ته خیال کوئ. ذکر کن ذکر تا تو را جان است که پاکی دل ز ذکر رحمان است. وایي ذکر کوئ ذکر کوئ کمې پورې چې تا سا غړېږي په ځان باندې پوهېږې، ذکر کولی شي بس ذکر کوه. په ژبه باندې کې او که په زړه کې ذکر کې، خو الله تعالی نه غافله کېږه ما. ځکه چې د زړه دا صفایي چې راځي، د باطن صفایي چې راځي، دا د الله تعالی ذکر سر راځي. امام بخاری رحمت الله علیه د خپل کتاب اختتام هغه په ذکر باندې کړی دی. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. نو دا مونږ ټولو ته پیغام دی چې مونږ هم که خیري دا ذکر کوو، چې دا کلمې رحمان ته محبوب دي. نو چې څوک ذکر کوي نو هغه هم رحمان ته محبوب شي. ځکه چې د رحمان خوښې کلمې دي، نو چې د خدای د خوښې کارونه مونږ کوو نو مونږ هم د خدای خوښ شو. نو رحمان پس خوشحالیږي. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم ویلو باندې خوشحالیږي. نو که تاسو د دې مدرسې نه ځان سره دا تحفه نن یوړه چې مونږ هم که خیري کم از کم سلزله په ورځ کې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم وایو، نو مونږ به دا ووایو چې بس د جلسې هغه بنیادی مقصد چې نو هغه مونږ ته حاصل شو. نو الله تعالی یې دا مدرسه همدغه شانتې آباده ساتي. مولانا عبدالمتین صاحب ډېر محنت کوي، ملګري ورسره الحمدلله مخلصین دي. الله تعالی دې ته جزای خیر ورکړي او د دې مدرسې چې څومره رفقا دي، څومره معاونین دي، څومره خیرخواهان دي، الله تعالی دې ټولو ته د دواړو جهانو سعادتونه نصیبه کړي. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.